أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوزعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. ننني درس کې ان شاء الله العزيز सूरत तौबा पारा नंबर 10 रुको नंबर 7 आयत नंबर 45 46 47 48 सलोर आयतونه چې نو هغه ویل کیږي. ما قبل آیات سره ربط او مناسبت نو ما قبل آیات سره ربط او مناسبت دانه چې دغه نه مخکې د مسلمانانو مؤمنانو چې نو هغه تذکره وشوله چې دوی د جهاد په موقع کې که هر څومره تکالیف هر څومره سخت وته خود بستانه اجازت نه غواړي بلکې ستاسو په معیت کې به جهاد فی سبیل الله د پارزي. او د آیاتونو کې اوس د منافقانو څخه د هغوی عذرونه او د هغوی بانې څخه هغه ذکر کیږي. الله رب العزت وی انما یستأذنک الذین بیشک اجازت ستانه غواړي هغه کسان لا یؤمنون بالله والیوم الاخر چې کم کسانو په الله او په ورځ د آخرت باندې ایمان نه ورتابت قلوبهم او د دې زړونه چې نو هغه په شک کې وي فهم فی ریبهم یترددون دی په دغه شک کې چې نو هغه سرګردانه کیږي. نو دی چې نو هغه په شک کې دي او شک ده چې دوی چې کامیابی او کامرانی چې نو هغه خو مشکل ده. او بل طرف ته پیدا هم قتل چې د الله پیغمبر چې نو هغه په سخت نه سخت حالت کې الله رب العزت چې نو هغه د دې مدد او نصرت چې نو هغه کړی دی. نو د تفسیر چې نو مدارک کې لیکلي دي و یو کم سلويخ 39 کسان چې نو هغه منافقان داسې ول چې دوی رالل او د الله پیغمبر ته چې نو هغه مختلف باندې چې نو هغه جوړ کړي او په دغه باندې سره چې نو هغه پاتې شول. دویم آیات کې الله جل جلاله چې نو هغه ذکر کوي ولو ارادوا الخروج لأعدوا له عدة. نو اوس دې کې الله رب العزت دا ذکر کوي وایي چې دې چې نو هغه دغه عذر د قابل چې نو هغه معافي نه دی ځکه عذر چې نو هغه په دوه قسمه یو داسې عذر وي چې هغه چې نو هغه سره منقولي عذر وي عقل کې چې نو هغه راضي یو چې نو هغه داسې عذر وي چې دغه معقول عذر نه نو یو نو هغه سي معقول عذر وي او یو چې نو هغه غیر معقول عذر وي. نو آیا یو سړی دینی کار کې یا دنیوي کې د سم معقول عذر نه او دغه کار چې نو هغه پرې د په دغه سره معاف کولای شي؟ نو حضرات مفسرین لیکلي وي د په دې سره نشي معاف کولای. به تفاسیرو کې داغي چې نو هغه مختلف مثالونه ذکر کړي دي. لکه مثال په تور کې حدیث مبارکه کې چې نو آخر راځي چې کم سړی چې نو هغه د مانځه نه اوده پاتې شولو یا د نه ير شولو نو د چې کله بیا رایات شولو نو د چې د غموز وکي یا کله پاسې د یخ شولو نو د غموز وکي په دې سړی باندې به د غموز د قضا کولو چې کم ګناه ده هغه ګناه په د باندې نه خو اوس آیت دا مطلق اوده پاتې کېدل دي نو وینا د بلاول د خپل د پاسېدو چې کم ممکن تدبیر دی هغه به کوي. لکه څنګه ترمذی چې نو هغه روایت کې راځي حضور علیه الصلاۃ والسلام ته نو هغه سفر نرالو مشکات کې مشته مسلم کې مشته ټول کتابونو تقریبا احادیث ذکر کړي دي. نو حضور علیه الصلاۃ والسلام چې کله د سفر نرالو او بیا پس شپې په اخرنۍ حصہ کې چې نو هغه پړاو وغورځولو د آرام د پاره نو حضور علیه الصلاۃ والسلام د بیدار کېدلو د پاره لاول ترتیب چې نو هغه اختیار کو تدبیر چې نو هغه وکړلو. تدبیر دا وکړلو چې حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ ته ویلو چې تو به اخ کېنه کله چې څنګه سبا وختلو نو مونږ ټول به تو بیا د مازه د پاره چې نو هغه را پاسې بانګ به وې مونږ به ټول لا پاسو تدبیر چې نو هغه وکړلو. بیا دغه تدبیر نه اورستو
د الله پیغمبر صحابه کرام چې نو او د شون بلال رضی الله تعالی عنہ د شپې صحیح سپ ور چې نو هغه عبادت یو کړلو بیا په اخره کې چې نو هغه د خپل کې جاوید چې نو هغه د ډډای واله دغه کم طرف نه چې نو اسبا کېدو آی طرف د چې نو هغه مخ کړلو او زه نو هغه دغه ته مخ کړلو چې څنګه چې نو هغه مخ سبا کېږي زما چې نو هغه پاسم الله رب العزت چې نو هغه امت ته مسله خو دله بلال رضی الله تعالی عنہ چې نو هغه چې ډډه واله جو هغه هم د شو ځکه ثابت شپ سفر خو هغه کړو اوس چې کله هغه اودش ولو نو سحر چې څنګه نور سبا مختلو بیا نور هم را وختلو نور چې کله را اوچت شولو او غرمه ولګیدل نو د ټولو نه مخکې چې نو هغه د الله پیغمبر باندې ولګي نبی رسول الله سلام چې نو هغه ذریخ شولو نبی رسول الله سلام بلال چرته تله بلال رضی الله عنه زر شو ته موږ سو ویلول هغه د الله رسول کم ذات چې دی نو هغه په تاسو خوب تاریک کړو هغه ذات په ما هم تاریک کولو نو وس دلته نو حضرات لیکلي ګوره دا عذر معقول عذر دی تدبیر کړو بیا دغه تدبیر نه ورسته چې نو هغه ودیش ولو پات یخ نشولو نو چې کله یخ نشولو نو وس په دې باندې چې کوم قضا شو نو ګناه پې نشته دغه شانتي لکه اوس موږ په خپل دور کې د ځان ته موبایل چې نو هغه په ټایم کو باغې باندې الارم ولګولو وز د ځان ته ټلې چې نو باغې لګولې الارم لګولې دي سهار شولو د موبایل چې نو هغه ټلې وکړله او دې چې نو هغه یا د ډېر ستړي د وجې یا د بل یو وجې د ټلې وان نه اورېدله او یخ نشولو او د پاتې شو نو بیا خو صحیح دی معذوره دی ځکه چې د یو معقول تدبیر کړی دی خو کوس یو سړی چې نو هغه موبایل هم ځان ته نه پټیم کوي چاته وایي هم نه چې ما به پاسئ یا موبایل یې پټیم کړی هغه ته ټلی چې نو هغه وهي او د هغه دی راوالي او بند کړي او کېږدي او بیا او د پاتې شي وایي چې نه دا خو چې نو زه د شیم او زما عذر چې نو هغه به ما ته به سزا نه ملي نه باقاعده سزا به میلایږي ځکه دلته اوس دا عذر معقول نه دی دا یو تدبیر نه اختیار کړی او که تدبیر اختیار هم کو نه چې پاسې د چې نو هغه بیداری د وشول او د چې نو هغه بیا جان بوج کر او د شو نو دغه مات نه نو الله رب العزت د آیات کې دغه طرف ته اشاره کړي ولو اراد الخروج لاعد له عده کله دوی د وتلو نیت وی او دا منافقان تللې نو دغه به دغه د پاره ستاره خو به کړو کنه بشتره به تړلی و خپل اسلحه به راغستې و سورلی به برابر کړی و نو ما خپل اوزه خپل سامان د جهاد د تلو چې نو هغه ترتیب به ټول کړو بیا چې ناسا په کم عذر راغلی نو دغه عذر به چې نو هغه قابل قبولو نو دغه د هغې دپاره د سره نه څه تیاری نه دی کړی اسم نه دی کړی نو بیا څنګه وایي چې نو هغه مونږ نه شو الله وایي داسې نه ده ولکن کریه الله انبعاثهم الله رب العزت د دوی د راپورته کېدل د دوی وتل الله پاک چې نو هغه نه خوښول ځکه دا منافقان دي د حرامیتوب نه ډک دي دوی بس نه څه حرامیتوب کوي فثبتهم وقیل اقعدوا مع القاعدین تکمینی طور باندې الله پاک دوی ته وایي تاسو هم چې کم وروسته ګوډ شل چې نو هغه دي یا ښځې دي څنګه چې هغو ناستې تاسو ورسره هم دغه شانتې چې نو هغه کښېنئ د هغوی سره پاتې شئ وجه چې نو الله پاک نو دریم آیات کې الله پاک آیت نمبر 47 کې هغه وجم ذکر کړي لو خرجوا فیکم ما زادوکم الا خبالا کدا منافقان تاسو سره وتلې هم په جهاد کې او غزوه تبوک له دوی تلې هم وي نو کدی تلې وي نو دوی په تاسو کې فساد چې دی نو هغه به کولو دوی به کې چې نو فساد جوړولو ولا اوزعوا خلالکم يبغونکم الفتنه تفسیر مدارک چې نو هغه لیکلی دي دوی به چې نو هغه ستاسو په منځ کې چغلخوري چې نو هغه به کوله یو کلام به بل ته بل کلام بل ته کله به د کافرو چې نو د هغوی روب او دبدبه به چې نو مسلمانانو ته ذکر کوله د پاره د دې چې دوی پر وړه کې چې نو هغه سوه کې روب کېني لا اوضعو دا د ایزا نه ده او ایزا ویلی کېږي چې نو هغه اوخان یا چې نو اسونه تیز غلول نو دوی به زر زر دا خبرې چې نو هغه وړلې راوړلې جاسوسي به یې کوله او دویم چې نو هغه د مسلمانانو په وړونو کې به تردد چې نو هغه به اچولو نو که دوی وتلې هم دوی به دا کار کولو وفیکم سماعون لهم الله وایي تاسو کې د دوی دپاره چې نو هغه جاسوسان هم دي تفسیر معرف القرآن کې لیکلي نه یا 12 چې نو هغه کسان دا د دوی سره چې نو هغه وتلو یا سوال نسو او دغه منافقانو زی په زی خپل د منافقت هم دغه کار چې نو هغه به کې ادا کړو لقد ابتغوا الفتنه الله وایي دوی چې نو هغه به لټولي و فتنه من قبل دینه مخکې
او دغه نمخ کې چې هغه کله نو حضرت مفسرین لیکلي غزوه احد کې چې هم کله حضور علیه الصلاۃ والسلام او مسلمانان مدینه منوره نه روانېدل نو زر کسان ول مخکې چې نو هغه تفسیر سره درېمه سورته کې نو هغه درېمه سفاره کې سورته ال عمران کې چې نو موږ ویل ول به چې کله لارې تلاړل د دوی مشر عبد الله ابن ابی ابن سلول هغه د ځبانه چې نو هغه جوړه کوله چې حضور علیه الصلاۃ والسلام زما خبره زما راي چې نو هغه ونه منله ما چې مکه کې چې نو مدینه کې دنه جنگي غواغوي چې بهر میدان احد ته مونږ دی واپس کیږو نو 300 کسان منافقان چې نو دا غسر را واپس ول کنه او مسلمانانو هغه تعداد چې نو هغه کم کړلو نو الله وی دوی مخکې هم تاسو خلاف چې نو هغه فتنه او فساد چې نو هغه کړی دی وقلبوا لك الامور او دی به الټ کړ استاد د پاره چې نو هغه کارونه یعنی دوی بچیانو هغه داسې ترتیب اختیاري چې د فتح چې نو هغه په شکست بدل شي او دا د دوی نه مشاهده چې نو هغه مشاهده سره مخکې ثابت ول حتی جاء الحق وظهر امر الله خدغه شانتیونه شو کېږي باغ چې الله غواړي نو الله رب العزت چې نو هغه حق راوستو حق رښتیا کړلو الله دین چې نو هغه غالب شولو ځکه مخکې الله پاک ویلو چې دا دین بچ نو هغه غالب کیږي وهم کارهون او دوی چې نو هغه بدګنی یعنی دوی د دین غلبه چې نو هغه د خوخي خدا د الله کار دی الله چې نو هغه به داسې غالب کوي الله دې موږ ته صحیح پوهه نصیب کړي انما بشک یستأذنک الذین اجازت غواړي تا نه هغه کسان لا یؤمنون بالله والیوم الاخر چې ایمان نه راوړي په الله او په ورځ د آخرت ورتابت قلوبهم او په شک کې دې زړونه د دوی فهم پس دوی فی ریبهم په خپل شک کې یترددون سرګردان دي ولو ارادوا الخروج کچری دوی اراده کولې د وتلو لاعدوا له نطبه تیر کړو دا غي د پاره عدتن سامان ولكن كره الله لیکن الله پاک نه خو ندي خوخ کړي انبعاثهم را پورته کېدل د دوی وتل د دوی فثبتهم نو پس نو درانه کړل دوی فثبتهم نو پس پاتې کړل دوی وقيل قضوا او ویل شول دوی ته یعنی تکوینی تور باندې جاسو اقضوا کې نه مع القاعدين سره د کېناستونکو لو خرجوکم کچری دی وتل وی لو خرجو فیکم کچری دی وتل تاسو سره ما زادوکم نو دو بنو زیات کړي تاسو د پاره الا خبالا مگر فساد ولا اوزعوا او دی بس غلولی ولو خلالکم تاسو په مینس کې یبغونکم الفتنه او لټول به تاسو کې فساد وفیکم او پتاسو کې سماعون جاسوسان دی لهم ددی والله الله پاک علیم په دې بالظالمین په ظالمانو لقد ابتغوا الفتنه بشکل ټول دی فتنه فساد من قبل د دین مخ کې یعنی غزوه احد کې وقلبوا لك الامور او ټکړیو د تاسو د پاره کارونه حتی تر دې جاء الحق چرالو حق او رښتینی وعده وظهر امر الله او غالب شو حکم د الله تعالی وهم او دوی کارهون دا بدګنل نه غختلو